ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلی نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوس کو جبريل جنت څنګه وو نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله ته جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلي نه دي وګونو اورېدلي نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت په ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي جبرئیل الله سے د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لارو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله داغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غران شي چرته به د جهنم ته رانه شي بیا ورته الله تبارک وتعالی او فرمایلی جبرئیل اوس لاړ شلک بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي د جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګوره د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د ده یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې ته اوچت کړي د دې درجې په څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پرې راغی ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده
بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل کا الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل کا روایت خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه کنه په دې ورته الله اجر ورکړي په دې ورته الله اجر ورکړي چې دته تکلیف میلاو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده دا الله سودا سره ګرانه ده دا الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایلي دا سدلون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تلل ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک سي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم پس کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی بل عمل دی ټولې خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه د هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کوي نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځې جهنم ته به ځې که نه نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي دې جهنم ته به داخلېږي الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړه مونځ او دس مې شروع کړه یو کار مې سمې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی زما په ښکته را روان دی زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده کنه د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ او د دین اسلام د پاره دا چې د دنیا د پاره د تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالي راځي د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی به بیا ښې ورځې راوستي تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره کنه د نبی علیه السلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و جایداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې و نو مجوسي و مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي
نو د پلار مجوسی و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کړو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزي دي خو سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دم نه کوي نه دا خو سیزي کوي داسې عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم د یو الله بندګي وکړه بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووښو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووښو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووښو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي پسې طریقې ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کولو کو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته یې ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته وته نو خو دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کړم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی هغه ورته ویل ټیک ده زما سره به یې ده به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو د زنکدن ټایم و بیمار شو نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم څه لار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خوا نه لاړ شي چې زه مړ شم هر دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړ هغې بل فادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی په هغه راته چې د خوا له بلاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغې نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقې جمعواري کوله ما د ده خدمت کوو دی هم بوډا و وی دې غنم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شم بهرحال دی هم مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم نو هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي
اوس داسې یو سړی نشته چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې علمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه ته زه پیژنم څنګه دغه فادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي چینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی وی دا 15 خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وی دغه فادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزي واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزي به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بيزي مې واغستې ځان مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم په خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وایي چې موږ د مکې یو ما وایي چې یاره دا داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وایي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چېرې زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي چینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو به ما خپل کلي تر ځان سره بو نه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمان وختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې رانه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایۍ ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایۍ ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ یې خرڅوو ما ډېرې چل وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم یې چا منله او هغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایۍ کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړی ډېر زیات مې وچړی ما وایي چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړم نه خو زه غلام شم زه خو اوس د اخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی په یوه وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته بهرحال دی چا چې اخېستی هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي
نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کړو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات ته ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوي د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده نو ما وایي چې کیدای شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي په هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات وي لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپه پیچغې شو شور شو په مدینه منوره کې وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وی نه غواړم خپل مالک لره مالک ته مې وي چې ما له لږې کجوري نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجوري نه راکوي زه له دغې سړي خواله ځمه ځان سره به لږې کجوري ووسمه بیا هغه راته وي چې ولې نه کجوري والتې که نه د ځان سره مې کجوري واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجوري مخې ته کېښودې ما ورته وایي چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ته وایي چې دا کجوري د څه دي ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واخستې قبول یې کړې ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وایي چې تاسو وایي چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله د څه ورځې پس مې ورته وایي چې ما له لږې کجوري نه راکړه ځان ته ورځم چې واله که نه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجوري کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وایي چې کجوري مې راوړي دي خو دا تاسو قبول یې کوئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واخېسته وخوړه بیا ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشي چې زه به یې وینم نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه السلام داسې د ځان مې صادر ته وکړی کمیس نه نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشو چې وکشو مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په جلا شوم چې د الله پاکه پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبي علیه السلام له رالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه کلمه راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاکه پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسمه زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړمه نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ته زه به له دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه دا عقد سره وکړه ما وایي چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وایي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا بیا هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما چې زما ارمان نه پوره کېږي
زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ایمان چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره د سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته ویل چې ولې وی ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ راله ولګوه چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمیل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که تا ورسره څه که پخه که الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس ته سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیا سره پوره کړه صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا حق راته منظور دی دا راته څه دی بیا زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوې بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیا مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي چې د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبی علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ وي سلمانه واله دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوس ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام ښه یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبی علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبی علیه السلام راته چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه الصلات والسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه الصلات والسلام تمامې کجوري په خپل لاس ناهل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتله ټولو کجورو باغ ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کړه نبی علیه الصلات والسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبی علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې مات کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبی علیه السلام وایي دا وباسئ شابه یاله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور مار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسي راغی او د نبي علیه الصلات والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبي علیه الصلات والسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ السلام ته جادوگر ویلی دی نبی علیہ السلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیہ السلام ته مجنون ویلی دی نبی علیہ السلام ته ساحر ویلی دی شاعر ورته وایي د نبی علیہ السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ السلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ السلام غاښونه مبارکې شیطان کړي دي د نبی علیہ السلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده یا عایشې
چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګټو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی قربان شم د خپل محبوب نه